تقریبا 12 کاله پس په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ریکارډ واوره ورېدلې. د شمالي وزیرستان رزمک شوال د تاخیل او د غرنګه د جنوبي وزیرستان په بیرمل شکی مکین لدا کانی ګورم سنگتوی منګتوی خامرنګ او ځینو نورو سیمو کې هم په غرونو او هم په سمه درنه واوره شوې. د سکولونو مسلسل خراب او جنگي حالاتو نه پس د امن په ځای کېدو وروسته خلکو هم د واورینو سیمو مخه کړې. هلته یې اتڼونه اچولې، سندرې ویلې او قسمه خوراکونو نه یې خوند پورته کړی. غټه خبره دا ده چې دې ځله د مقامي خلکو ترڅنګ د پښتونخوا او نورو صوبو سیلګرو هم د وزیرستان سیلونه کړي. دغه واورې ته خالي شکر دی پاره خلکو داسې رغزي باندې واوره کې داسې ویشتل وي په ټکانو باندې کنه دا یې موږ ورته راغلو 14,000 روپۍ ډیزل د مزای موږ په ولي دا ماته په چای ورکړه ډېر خوند کو ډېر ازیتا شاوره چالو دو دا چې میشته سہولت حکومت راس کو دو ډېر شاګي جی میز د ونه راغلي د خمرنګ سیمه دو چې دا برباري توس په خپل عینه چې کیما شریدو عام ولس په خپل ځای خو په رزمک او د وزیرستان په نورو سیمو کې پراته د اف سی او آرمي ځوانانو هم د واورونه خوندونه اخیستي. د واورونه یې اوښان، اسپې، کورونه او نور مختلف څیزونه جوړ کړي چې مقصد یې د نړۍ پام د وزیرستان ښکلا او ټیلنټ لوري ته راګرځول دي. وزیرستان د سوات، مري او ایبټ آباد نه څو چنده ښکلی دی، خو خبره د سهولتونو او اسانو ده. کچرې د مري، ایبټ آباد او سوات په شان د دې ځای خلکو ته هم سهولتونه ورکړي شي نو د سیلګرو ټوله توجه به د مري، ایبټ آباد او سوات په ځای وزیرستان ته وي چې ورسره به سیلګرۍ ته هم وده میلاو شي. کیمرامین شیراز علي سره زید الله خان وزیر، خیبر نیوز، وزیرستان.